اوروفرنجل ډیسفیجر چې دا کنه نو هغه کې سي نزل ریګرجیټیشن ایمیجیټ کپ فالوینګ نورولوجیکل ډیزیز نو پدې کې موږ ویډیو فلوروسکوپي کو اسوفیجل ډیسفیجر چې دا پدې کې موږ بیریم سوالو انډوسکوپي یا مانومټریک کو ډیپندینګ آن سسپیشن نو مطلب اوروفرنجل چې دا پدې کې ویډیو فلوروسکوپي ډیوډینل السر چې کان د دې موست کامن کاز چې د غیش پایلوریا ده د نه علاوه سموکینګ الکوهول چې هغه هم د اهم کازز دي د دې مقابله کې ګیسټریک السر چې هغه موست کامن کاز هیڅ پایلوریا ده خو سیکنډ موست کامن پای کې انسایډز دي سیدا او د نه علاوه دغه دا دوه مشهور کازز دي امبوس کې ډیوډینل السر کوېسچن راکړی ولاندې سموکینګ سیزیشن الکوهول سیزیشن او دغه ایچ پایلوریا دواړه راکړل نو ایچ پایلوریا واز د کریکټ انسر ټریبل تھراپي پکې ته صحیح انسر وو ول دا یو څو هند راکړي ګیسټریک السر چې کان دا کارسینوما ته چانس ډیر زیات دا مست بایوپسي ډیوډینل السر بنایني بایوپسي ضرورت پکې ته نه کوي نیټ کې انسایډ راکړي elderly with arthritis نو think gastric ulcer ځکه چې انسایډ ډیوډینل السر سره زیات کار نشتی او که وینټی کې وی چې ینګ سموکر دی نکټرنل پین دی ورته امپروو وذ فود نو دا ډیوډینل السر 36 کالو کس راغلی 3 ورځې ورته ابډامینل بلوټینګ دی ارلی سټیټی دا او نان بیلیس وومیټینګ اف انډایجسټډ فود مطلب څه چې خوري هغه واپس راورځي وی نن ورته اپیسوډز اف ډارک وومیټینګ اومو شو ډارک براون وومیټینګ مخکینی یو څو مخکینی هفته نه د تصویر اپیګسټریک پینو ان هارت بانو صحیح دا مطلب دا چې د السرو دا اپیګسټریک پین او هارت برن دا شو کی اوس ورته سکسیشن سپلاش ته اکل بلډ پازیټیو دی نو which of the following is most likely the cause of vomiting correct answer is inflammation and edema reason څه دی اول نه دی کې ګیسټریک السر دی کنه السر چې ګیسټریک کې ډیوډینلی دا اوور ټایم سکار کیږي چې سکار شي نو دا پریزنٹ کیږي از ا ګیسټریک آوټلیټ ابسټرکشن چې کله تل راکې چې مخکې ورته هارت برن او اوس ورته دغه دی وومیټینګ دی او خوراک چې دغه نه تیریږي انډایجسټډ خوراک واپس راورځي نو دا پروبیبلی دغه سکار شي السر خو دلته سکارینګ په دین دی کنه یوې هفتې نه دا مسله وشي یوې هفتې نه مسله وکنه نو دا امبوس ایکسپلینیشن کې لیکلي کنه چې دا ګیسټریک آوټلیټ ابسټرکشن چې دی افټر السر دا دوه وجونه کېدی شي که اکیوټ انسټ پیپټیک السر لکه دلته یو هفتې نو بیا انفلیمیشن او اډیما د السر د وجې انفلیمیشن اډیما وشي هغې د وجې نه ګیسټریک آوټلیټ ابسټرکشن کېدی شي او که کرونیک سکاري د میاشتو کلونو نو هغې نه بعد چې د ګیسټریک آوټلیټ کاز بسې سکارینګ اینټ ټیشو فایبروسس په دې کیس کې کریکټ انسر از انفلیمیشن اینڈ اډیما 26 کالو کس ته 6 میاشتو ورته انکریزینګ جنرالایز فیټیګ دی ابډامینل پین دی او اوکینل بلډ ډایریا د ورته 5 هفتو نه نو چې کله د ینګ کس راکې د 24 نه ولا 50 پورې ته 20 نه ولا 50 پورې تقریبا کنه او دې ته د میاشتو نه ابډامینل کریمپس دی او بلډ ډایریا ده نو بس ډایرکټ السریټو کولیټس طرف ته ده د کې دومره سني د کې اوس وی چې 5 هفتو نه ورته اوس بلډ ډایریا د لوور ابډامینل ټینډرنس دی بایلیټرلی او stool mix the with blood so then weight loss systemic sign like fatigue weight loss वगैरह और दिन अलावा abdominal cramping bloody diarrhea په ینګ کس کې دا ulcerative colitis ته کولانوسکوپي ولا وکړه infectious diarrhea pathogen staphylococcus چې کنه په دې کې پریفارم ټاکسین ریپټ انسر ډایریا 1 to 6 هاور کې دا سوري مینلی وومیټینګ کاس کې سیدا staphylococcus چې ډیر زر شپږ غنټو کې دنده مینلی وومیټینګ کاس کې او بعض اوقات ډایریا د دې مین کلوسی مینیوز پوټیټو سلاد او کریم پیسټری جیارډیا انټسټینیلس چې کنه دا فاول سمیلینګ فیټي ډایریا او بلوټینګ فلیټولینس کاس کې چې کله واټر ډایریا کنه او بلوټینګ فلیټولینس ور سره نور پکې ته لاندې اپشن کې اخو دي خو خبري نو پرون د 3 میاشتو سنیره والا ماشوم په ان بیمي کې او هغه کې ور سره فلیټولینس او بلوټینګ راکړي نو دا جیارډیا چې راغلی ضروري نه چې هایکر د لثر پراکې هو یو ویلي دا په هایکر کې سټریم واټر سیست ان سټول دا پکې بړ ورډز دي کریپټوسپوریډیم پاروم چې کنده وایټ ریډایریا کاس کې ان ایمیون کمپرومایز کې ایسډ فاست اوسایډز موږ ته ملاويږي نو د دې کې کلوسی سویمینګ پول کې لامبل یا کرونیک ان ایډز پیشنټ بلې انټیروټاکسیجنو کې ایکولای نو دا ټریولر ډایریا کاس کې واټري صحیح ده نو دې کې ریسک فیکټر سي چې contaminated water ice in endemic area او یا څه ته چکر لتلی اوس واپس راغی او واټر ډایریا ورته دا نان بلډي نو دا انټیروټاکسیجنک ایکولای ایټیک چې دا واټر ډایریا کاس کې ټریولر واټر ډایریا ای هیک چې کنه یا ته انټیرو انویسو یا انټیرو هیموریج ورته مو نو دا بلډي ډایریا کاس کې لایک شګیلا نو دا ډایسنټری لایک ایلنس کاس کې شګیلا چې دا بلډي ډایریا کاس کې انټامیبا هیسټولیټیکا چې دا بلډي ډایریا کاس کې پلس انشوي پیست لیور اپسس جوړي
او دین علاوه انټیروپیتوجینیک ایکولای چې د ایپیک نو هغه پیډریاټریک ډایریا کاس کوي. انفانټایل واټري ډایریا مطلب ایکولای چې دا کنده واټري ډایریا کاس کوي خاص کر په ماشومانو کې. نو کی سټریټیجی وسی چې کله د سنیر کریپټ انسر راکړي کنه صحیح خړلې سلاد مله دا غنه ودیو دم راغلي مینلی هغه میټینګ سر پریزنټ کیږي سټیفورس والا هوسټل کډیریا نو ته بیا دغه طرف ته وځي سټیفورس طرف ته کټریولینګ نه یو کس را دی لکه سیمبوس کې سنیر راکړو 22 نمبر کوېسچن کې چې 3 ورځې نور تر ډایریا دا ماډریټ ابډومینل پین ویکنس ته واټر ډایریا دا ورته او د انډیا ته یو غل د تلونو دا ټریولر چې دینه بعد وته ایټیک چوز کوي انفنٹ چایلډ چې پای کې ایفیک یعنی ایکولای چوز کوي په واټر ډایریا کې هایکر او هغه نه بس ټیټوریا فاول سمیلینګ جیارډیا او ایډز ایمین کمپرومایز کې کریپټوسپوریډیم. اوس انفلیمیټری او نان انفلیمیټری ډایریا چې دایته څنګه اپروچ کوي. انفلیمیټری ډایریا مطلب د ډایریا وذ فیور یا به راکړي چې ډایریا دا او پولی لیکوسایټوسیس سره شي دي مطلب فیور راکو لیکوسایټوسیس دا کو یا به راکړي چې پستول کې پولیمار پی ام ان چې دی پولیمارفونیوکلیر سیل چې دا یعنی نیټروفیل چې دا غزيات دي نو دا انفلیمیټری ډایریا دی. انفلیمیټری ډایریا چې دا کنه د ټاکسین د وجنه نه کیږي دا مطلب دا چې هغه چې دی پیتوجن چې دی هغه انویسیو پیتوجنو او انټسټاین نه ابزارب شي د بلډ ته والته کې خپل انګړه پیښه کړل. نو انفلیمیټری ډایریا چې د دې کازز کې سره اتلی شي سالمونیلا شګیلا کمفالوبیکټر جیجینی ایکولای چې دا کنه دا واټر ډایریا کاس کې په پیټس پاپولیشن کې چې کله نان انویسیو چې کله انویسیو دا بلډ ډایریا کاس کې دین علاوه یارسین انټیروکولیټیکا which mimic appendicitis او انټامیوا هیسټولیټیکا صحیح ده. نو یو سیمپټیک بدی کې صحیح فیور پلس بلډ ډایریا چراله مطلب دا ټاکسین میډیټډ نه د نیکسټ بیسټ اپ ټول کلچر وکا صحیح ده. او منیجمنٹ سے سپورټیو پلس انټي بایوټیک اف سویر ار ایمین کمپرومایز ډایریا وداوټ فیور چې ده کنه د مطلب دا چې ډایریا سره تبه لیکوسایټوسیس نه د دې کازز کې دي سټیفوریس بیسیلسیرس ریزن چې دغه ته پته لري چې سنه بعد بکی ویبرو کولیرا چې د رایس واټري سټول کاس کې ډیهایډریشن پیډمیک خاو مطلب ویبرو کولیرا ایټیک او دین علاوه ایپیک مطلب ایکولای پیډریاټریک پاپولیشن کې جیارډیا او کریپټوسپوریډیم نو دا نان انفلیمیټری ډایریا خاص کوي. نان انفلیمیټری ډایریا چې دا کنه نو د دې نیکسټ بیسټ سټیپ سي هغه کلینیکل ډایګنوزس دی چې د پرې کې سټول کلچر کول نه غواړي جست لایک انفلیمیټری نو دی دا د کلینیکل ډایګنوزس دی او منیجمنٹ از هایډریشن. سالمونیلا انټرایټس چې کنده پولټری هو ایگز د نبات کاس کې نو اکثر سنیرو کې راکې چې سار مال ناشته وکړه هغه نه بعد دغه راغله ډایریا ورته وشوه صحیح ده. نو املیټ او انډه چې دغه دی وجنم دغه کې سالمونیلا انټرایټس ډایورټیکولیټس سنیرو باندې فریکوئنټلی پیمبوس کا خطا کوم دا یاد ساته چې کله سټ نه لپاسه کا سو کنه او لیف لوور کوادرنټ پین ټندرنس ورته لیکوسایټوسیس نو دا ډایورټیکولیټس دی. لکه څنګه چې اپنډیسایټس کې رائټ لوور کوادرنټ پین نو ډایورټیکولیټس کې لیفټ لوور کوادرنټ پین دی او د سیګماید کولان انوالومنت او ډایورټیکولیټس ډایګنوزس چې د دې لپاره به سکه سی ټي سکین. هیپاټایټس بی چې د کنه اکیوټ کې هو ټریټمنټ لازمي دی. کرونیک چې د کنه په دې کې سړي سوچ را دي چې ویدر ټریټمنټ ضروری دی کنه. کرونیک هیپاټایټس بی چې د کنه په دې کې ټریټمنټ کله سٹارټ کوي چې کله ال ټي چې د هغه د نارمل نه 2 ټایم نه زیات و. نارمل چې دا ال ټي سو دا 0 to 35 نو مطلب چې 70 نه زیات و نو بیا ټریټمنټ به سٹارټ کوي صحیح ده. یا سپوز 100 که 70 نوم زیات او خیر 100 چې بیا ډیر زیات ایزی بشي درته نو بیا تر ټریټمنټ د کرونیک ایچ بی وی د لپاره سٹارټ کوي. بل خبره وایرل لوډ هاي لایک 20000 30000 پورې نو بیا به ته سٹارټ کوي. یا هیپاټایټس بی انویلپ انټي باډي انټیجن چې کنه ایچ بی ای ای جی کدا پازیټیو دا چې کله پازیټیو څه مطلب دی چې ټرانسمیشن وسم کیږي صحیح ده. نو هغه ټیم کې به ته دا کوي انټي وایرل سٹارټ کوي. انټي وایرل به سٹارټ کوي په کرونیک ایچ بی کې موږ ټینوفویر یا انټاسویر ورکو. لیموډین چې دی کنه دا هغه په دغه کې موجود د اسموسیس کې خو دا وی اوټ ډیټډ شي د دې پر ډیر های ریزिस्टنس نن سبا نو لیموډین نه استعماليږي. انټرفیران الفا چې دی کنه دا مونږ ورکو خو کله چې اولډر پیشنټ یا ایمون کمپرومایز هغه کې دا مونږ نه ورکو. ایمون کمپرومایز مطلب ان ای سی لی وغیرہ شو ایچ ای وی وغیرہ نو هغه کې بیا مونږه انټرفیران الفا نه ورکو. نو چې کرونیک ایچ بی ټریټمنټ چې دی کنه یک ریټیرا ورته هم پته ولګي دا ټریټمنټ ټینوفویر انټاسویر او انټرفیران الفا ایمون کمپرومایز اولډر کی کانټرا انډیکیټډ. پیشنٹ راکړل 59 کالو روټین هیلث مینټیننس ایگزامینیشن راغلی ایسیلی هیستوري دا ورته ال ټي 456 دی مطلب د نارمل نه 9 ټایم زیات دی. او دین علاوه هیپاټایټس بی سرفیس انټیجن پازیټیو چې کله بی سرفیس انټیجن پازیټیو راغی کنه بس
کرونیک هیپاټایټس بی ورته دی هیپاټایټس بی ورته دی کرونیک اکیوټ دی دا فیصله وروسته کوي او چې پازیټیو راغی هیپاټایټس بی سرفیس انټیجن نو مطلب انفیکشن شته او که هیپاټایټس بی سرفیس انټیجن نیگیټیو انفیکشن نشته اوس دی کې هیپاټایټس بی سرفیس انټیجن پازیټیو راغی مطلب انفیکشن شته هیپاټایټس بی ای انټیجن چې دی هغه هم پازیټیو راغی مطلب دا چې ټرانسمیټ کیږي وسه نو دا دې کیس کې کرونیک ولې دی کرونیک پدې دی کنه چې ال ټي اس ټي چې دی کنه په اکیوټ کې هزارو کې هیپاټایټس سی چې دی کنه پای کې 500 پوری او هیپاټایټس ای بی چې دی کې ډیر زیات دغه 1000 پلس 2-3000 پوری په اکیوټ کې نو دا کرونیک هیپاټایټس بی دی نو نیکسٹ سټیپ از ټینوفویر از د کریکټ انسر لیموډینی وکیم راکړل 13% کسانو حل لاغین کریکټ او پیګیلیټډ انټرفیرن الفا هم راکړل 16% کسانو حل هغه غلط دی سپورټیو ټریټمنټ سو کسانو به سوچ کړي چې کرونیک دی ال ټي اس ټي دومره هاي نه ده نو بس پاتې دي شي ونه پاتې کیږي کرایټیریا پوره کړل اکیوټ هیپاټایټس بی انفیکشن راکړل کنه وې دي کې کوم پازیټیو کریکټ دی هغه انسر نمبر بی کې وګوره اکیوټ کې هیپاټایټس بی سرفیس انټیجن چې دی کنه هغه پازیټیو سي ځکه چې دا ضروری دی پازیټیوټي لپاره او انټي ایچ بی اس انټي باډي چې دا کنه مطلب هیپاټایټس بی سرفیس انټي باډي هغه نیگیټیو ځکه چې انټي باډي 4 ویکس پورے ټایم اړي تقریبا نو اکیوټ کې انټي باډي نیگیټیو هیپاټایټس بی انویلپ انټیجن بوم پازیټیو او هیپاټایټس بی انویلپ انټي باډي بوم نیگیټیو سي انټي باډي کې ټایم علي او انټي هیپاټایټس بی کور آی جی ایم چې دی آی جی ایم مونږ اکیوټ انفیکشن کې آی جی ایم پازیټیو سي دا نو دا پازیټیو شو او آی جی جی چې دی هغه نیگیټیو نو دا اکیوټ ایچ بی وی د لپاره دغه دی ویری بیوټیفل سلایډ انټرنل هیمورایډ چې کنده 4 ګریډز دی ګریډ 1 چې دی کنه پدې کې صرف بلیډینګ پرولیپس باندې یعنی هیمورایډز به بار ته نه روزي غلو سره ګریډ 2 چې پدې کې پرولیپس خو په ګوته منته کې خپل واپس دند کیږي ګریډ 3 چې پدې کې ګریډ 2 کې پرولیپس په خپل دند کیږي ګریډ 3 کې په ګوته منته کې دند کې پرولیپس نه بعد او ګریډ 4 کې دند کیږي بیا سره نه بس بار بفراتی نو اوس منیجمنت چې دی هغه د ټولو مختلف دی ګریډ 1 2 چې دی کنه پدې کې فرست لاین سه د کنزرویټیو منیجمنت دی فایبر انټیک ورته زیات کا سټول سافنر ولا ورکا سیسبات ولا ورکا او ایوایډ سټرینینګ صحیح ده نو آسان الفاظو کې اولنی دوه ګریډ کوم دي چې یا بالکل روزي نه او یا روزي او په خپل دنده کېږي ګوتې سره دنده کولو ضرورت نه چې کله دی پریزنټیشن سره پیشنټ راغی کنه ورته فایبر انټیک زیات کا سټول سافنر سیسبات او ایوایډ سټرینینګ او که دې سره ونه شو کنزرویټیو منیجمنت سره نو بیا په سټیج 1 ګریډ 1 2 کې به ته څه کوي ربر بینډ لایګیشن سکلیروترافي او انفراریډ کواګولیشن دا به الکه چې اول نه کنزرویټیو منیجمنت فیل شو او ګریډ 3 4 چې کنه نو پای کې به سرجری کوي هیمورایډکټومي نو څومره ښکلې منیجمنٹ 28 women راغله bright red blood day in her stool for the first 3 days बीमा या 38 था इनोस्कोपी منطقي enlarged bluish vein मिलाव शो above the dentate line मतलब दर internal hemorrhoids दी ورता during valsalva rectal mass prolapse but spontaneously reduced मतलब hemorrhoids बार रहो तो पखपल वापस दंदा लाड़ो नो दा सिशे ग्रेड 2 दे नो ग्रेड 1 2 چې په دې کې انیشلی موږ کو کنزرویټیو منیجمنت کو نو ټول سافنر از د کریکټ انسر ما وهل ربر بینډ لایګیشن او سکلیروترافي چې دا به او انفراریډ کواګولیشن دا به الکه چې کله انیشل کنزرویټیو منیجمنت فیل شو دي کیس کې کنزرویټیو منیجمنت دی لاسری نه سکړی دي نو سٹارټ پرسنالي فایبر انټیک زیات سټول سافنر وغیرہ ورکا اپر جیبلیټ چې کنه لیګامنټ اف ټریډز چې کنه کوم چې سیکنډ پارت اف ډیوټي نوم تاټیش ته نو هغه نه اپر جیبلیټ دی ټول نو نه خو جیبلیټ کې بس کوي ویدر اپر کلور اسټیبلایز فرست سه کانسټیبل او وی فلوید وغیرہ ولا ورکا بیا دینه بعد ډایګنوستیک سټیپس دې کا انسټیبل یا هیماټیمیسیس یا انجیس پیروټ وذ بلډ کنه مطلب انسټیبل پیشنٹ کې با ارجنٹ ای جی ډی کوي او کا ای جی ډی نان ډایګنوستیک نو سی ټی انجیوګرافي ار ټیګ ار بي سی سکین نو دا پر جیبلیټ مدل څه کراوړو چې بعض اوقات کرا کړی چې ای جی ډی از نان ډایګنوستیک نو تبا څه کوي سی ټی انجیوګرافي یا ار بي سی ټیګ سکین لوور جی بلیډینګ چې کنه نو پدې کې اگین اول نه خو سټیبلایز کوي کنه او لوور جی بلیډینګ دی پر ډایګنوستیک اف چایس چې کنه خاص کر په اول کې بیا کولانوسکوپي دا 40 نه کم انوسکوپي او 40 نه لپاره کولانوسکوپي نو خو چې کله انسټیبل پیشنټ یا څه په انسټیبل پیشنټ کې کولانوسکوپي پاسیبل نه ده کولانوسکوپي دی پر اول نه باول پریپریشن غواړي چې د باول چې د صفه کې اول نه دورز یا هفته مخ کې هغه نه بعد بیا کولانوسکوپي کې دا ایمرجنسي کې دانی کې نو چرته چې لوور جی بلیډینګ د لاکله 65 نه 70 کالو کستی او انسټیبل پیشنټ دی کنه کولانوسکوپي مو چوز کا نو آی کې بس کوي سی ټی انجیوګرافي آی کې چوز کا څنګه چې اپر جی بلیډ کې ای جی ډی نه بعد سی ټی انجیوګرافي او لوور جی بلیډ کې کولانوسکوپي پاسیبل نه انسټیبل پیشنټ دی نو اول نه سی ټی انجیوګرافي ہوگا
او انجیوګرافي نه بعد چې وانس پیشنټ سټیبلایز شو نو بیا به کولانوسکوپي کوي او که کولانوسکوپي او انجیوګرافي فیل شو نو بیا به لیپراټمي کوي 63 کالو کس دی 8 to 9 episode of red water stool liver ته rectal examination باندې کې فرینک بلډ دی او بلډ پریشر چې دی هغه 86/58 دی مطلب هیموډاینامیکلی دی انسټیبل دی آی وی فلویډ ولا ورکړه او بلډ پریشر یې 80/54 دی نو نیکسٹ بیسٹ स्टेप دی ما وهلو کولانوسکوپي 47% کسانو انفیکټ هغه وهل هغه انکریکټ دی کریکټ انسر دی انجیوګرافي ځکه چې دی انسټیبل کې مونږه کولانوسکوپي نشو کولای نو موږ سی ټي انجیوګرافي وکړو سو لیپراټ مې وهل 28% کسانو نو لیپراټ مې چې دا به الکو چې کله کولانوسکوپي او سی ټي انجیوګرافي نان ډایګنوستیک شو ونه شول اوس اګلی سنډروم ته اکیوټ کولانیک سیډو ابسټرکشن هم وایي د دې پریزنټیشن وسی بوډا کس به راکړی هاسپټلایز وي یا به موبایلی د سټروک وغیرہ د وجې نه او یا اوپیډ یوز به کړي اوس پرته ابډامینل ډیسټینشن پین اینڈ کانسټیپیشن نو پرایر ابډامینل سرجری رول آؤٹ ایډیجن مطلب چې سرجری مخکې دا کړنو ایډیجن ورته نه دي په ایمیجینګ باندې کې به کولانیک ډایلیشن ملاویږي هارت ریټ پریزرو نو ترانزیشن پوینټ صحیح ده نو ها د دې ډایګنوز مونږه په ایمیجینګ باندې کوو لایک ایکس ری سی ټي management से initially पाऊंगा conservative मायरालू like non-paroral NG tube decompression rectal tube IV fluid सही अवल ना बता conservative management को electrolyte correction बोलो को like hypokalemia hypomagnesemia most common cause is the Ogleve syndrome दावा correct को और कदादी बावजूद still abdominal pain और distension वो का ना 48 मतलब या भी 2 रोज़ की या 2 रोज़ बता ट्राई को कदी ना वनशवा बिया मुंगा से IV nustigmin तरफ तो IV टिगमिन इंक्रीज कोरानिक मोटिलिटी नو هغې د وجې نه به څه ریلیف میلاو شي اوس آیوي نسټیګمین که کانټر انډیکیټډ دی لایک بریډیریتمیا شوه اسما شوه رینل انسفیشنسي شوه که نو دې کې آیوي نسټیګمین نشي ورکولی نو بیا به کولانوسکوپیک ډیکمپریشن کوي او که دې ټولو نه ونه شوه اخري چای څه دی چې کله اسکیمیا پرپوریشن یا پیروټینایټس وشو نو بیا سرجیکل کریکشن یعنی سیکوسټومي یا کولیکټومي مطلب سرجري USMLE کې ډسټرکټ تل سره کولی شي چې اګلیو سینډروم به راکړی جو بوډا کس دی او 3 ورځو نه باندې سیدا خېټه پړسېدل نو تاسو به ډایرکټ سرجري نه سرجري الګ الګ پرپوریشن اسکیمیا دین علاوه کنټینیوس کنزرویټیو مینجمنٹ د 48 غنټو نه بعد اناپروپریټ دی مطلب 2 ورځې پورې ته کنزرویټیو مېر زاغستې شي دینه بعد ډایرکټ آی وی نسټیګمین طرف ته دی 74 کالو کس دی انکریز ابډامینل پین اینڈ ډیسټنشن فار 3 ډیز with the مخکې سرجري ابډامینل سرجري نه دا کړی اکسیکوډینلی او اوس ایگزامینیشن منته کې ډیسټندنټ ټیپینیک ابډامن دی باول ساوند ار ریډیوز ها ایکس ری منته کې ها پوټاش الکترولایټ منته کې ګور پوټاشیم کم دی 2.7 دی دینه له ایکس ری منته کې ډایلیټډ سی کم او رائټ کولان میلاو شو پریزرویشن اف هاست چې دا غنی دی خراب شي وې د ان پی او منته کې کیف کو آی وی فلویډ ولور پر الکترولایټ ولور کو نیزوګیسټریک ټیوب او ریکټل ټیوب چې د هغه ورته انسرټ 36 غنټې بعد سټیل د ابډامینل پین اینڈ ډیسټنشن د نیکسٹ بیسٹ سټیپ از کریکټ انسر از نسټیګمین تھراپي آی وی نسټیګمین 31 female last year epigastric pain دی ورته radiating to wake خیر دلته نه کې سویر epigastric pain radiating toward wake او لایپیز چې هغه نو سوستي دی نو ډیر زیات رایز دی صحیح نو کنفرم شو چې دیتا acute pancreatitis دی نو نیکس وی آی وی فلویډ دغه ورته شروع کوي انالجیزیا نیکسٹ بیسٹ سټیپ از نو الټراساوند اف ابډامن از کریکټ دی کی لاندې اپشنو کې راکړیو एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजो ERCP राखल अल्ट्रासाउंड राखल सिटी स्कैन राखल 46% कसानो सिटी स्कैन वहां हॉस्टल अल्ट्रासाउंड इज करेक्ट हुई करा एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस डायग्नोज शो कना नबी हम अल्ट्रासाउंड को چې وې درته د الکوهل د وجه نه دی او کنه د ګارډ سټون د وجه نه دی سټي سکین چې دا الکو چې کله انکلیری یا 3 ورځې وشوي او کنزرویټیو منیجمنت دا چې موږ کوم شی پریزیم کړل هغه سي حالت چې دا خرابي صحیح دا مطلب موږ پینکریاټایټس پریزیم کړل آی وی فلویډ انرجیټک شروع کړل حالت خرابي ګاله په سټي سکین طرف د سټي سکین چرته اول نمو چوز کوو پینکریاټایټس کی نو الټراساوند از کریکټ دا ماشوم دی with the prolonged episode of coughing دی وې د لږ ساعت مخکې خپل ټای سره او سکویټ ګن او روبوټ سره لبې کولي او هغې نه بعد د ایکس رې راکړله به دې کې د کوین شیپ لیجن ښکاري خو دا روبوټ او ټویز او سکوټ ګن دا شوکي چې مطلب سم ټایم بیټري چې د هغه د انجس کې لسې د کوین خو په دې کې نه او چې کله بیټري انجس کړه او ایزوفیګس کې نښتې ده په دې ایکس رې منده کې مخامخ ښکاري نو ایمرجنسي upper endoscopy or local endoscopic removal of foreign body you can correct answer is emergency upper endoscopy kada stomach کې بیا هم څه موږ لږ ابزرو کړو صحیح دا کوین وو په ایون ایسوفیګس کې موږ ابزرو کړو خو بیټری دا او په ایسوفیګس کې دا
نو زر ایمرجنسي ریموول کوه انډوسکوپیک ریموول. دا وګوره دا نیم موبایل یې دا بلیک چې ښکاري دا ایر دی په بیلیریټري کې په لیور کې ایر شوشې دی چې دا نیم موبایل دی دې کې سنیر راکړو کنه چې 46 کالو کس ته انټرمیډیټ ابډامینل پین او ومیټینګ دی فار فرست 2 ډے ابډامین چې دا کولی کې د ډیفیوز دی مطلب ډیفیوز دغه دی ورته ابډامینل پین دی ډرای میوکس ممبرین دی دغه چې په دې کې خوراک پکته نه دی کن پیشنټ چې دغه سفیشنټلی ډیهایډریټ شي او د دې وجه دین علاوه دغه ګالسترون الیاس دی دا کنه د نیم موبایل دی پکې دا نو سټون چې دغه انټسټاین کې راخته نو یو خوراک پکته نه دی نو پیشنټ ډیهایډریټ بل خبره ډایلیټډ لوپ اف سمال باول به ملاویږي وذ ایر فلوید لیول ان د لارج باول ځکه چې الیوسیکل جنکشن منته کې دا ګټن ختی ګالسترون دې کې تاسو کله چې کریکټ انسر څه دا د کولی سیسټو انټریک فیسټولا سیدا مطلب دا رچې دی دغه په منځ کې ګال بلیډر او د انټریک منځ کې فیسټولا ده نو ګران نوم ورکړل چې کولو سیسټو انټریک فیسټولا ډایبټیک ګیسټروفیریسس چې کنه بده کې لانګ سټینډینګ ډایبټیز هیستوري به راکړي او د نه بعد بوس وی چې پیشنټ ته ارلی سټایټی نازیا ومیټینګ دی مطلب کوم خوراک چې خوري هغه راغورځي پوسټپرینډل فولنس بلوټینګ دی ورته او نو میکانیکل ابسټرکشن ان ای جی ډی دغه ډایګنوستیک سټیپ وایز اول نه ای جی ډی وکا ټو رول اوټ میکانیکل ابسټرکشن او که ای جی ډی نیگیټیو رااله نو بیا ګیسټریک امټینګ سټډي وکا which is the gold standard for diabetic gastroparesis management से step wise اول ना dietary modification like small frequent meal low fat low fiber diet optimize glycemic control of prokinetic agent like metoclopramide or erythromycin دا ورکول شي refractive cases کی gastric electrical stimulation یا jejunostomy feeding tube USM restrictor trips کی وی کنه چې کله میکانیکل ابسټرکشن سسپیکټډ کنه نو ای جی ډی یا سی ټی فرست کوا بیفور gastric emptying study بیرټ اسوفیګس منیجمنت بیرټ اسوفیګس چې کنه دی کې به سره کړی پیشنټ دی کنه وی هارت باندې ورته د 10 کالونه 2 کالونه 15 کالونه او بایاپسي چې موږ وکړه نو پېمنت کې کلمنر اپیثیلیل سیل وذ گابلیټ سیل ملاو شو نارملی په اسوفیګس کې کومي سکوامس اپیثیلیل سیل سکوامس د کلمنر رالل وذ گابلیټ سیل نو دا بیرټ اسوفیګس دی بیرټ اسوفیګس منیجمنت سره ک ډیسپلیزیا نو په بایاپسي وکړه تا والا په ای جی ټی پتر باندې تا بایاپسي وکړه او هغه مانته کې ډیسپلیزیا نو نو پروټون پمپ انهبیټر او سرویلنس انډوسکوپي ایوری 3 to 5 year 3 یا 5 کال پس ولا بیا انډوسکوپي کوا صحیح ده او لو ګریډ ډیسپلیزیا پکې تراله نو بیا انډوسکوپیک اریډیکیشن تھراپي لایک ریډیو فریکوینسي ابلیشن یا انډوسکوپیک ریزیکشن ولا وکا لو ګریډ ډیسپلیزیا کیس کی که های ګریډ ډیسپلیزیا نو بیا انډوسکوپیک اریډیکیشن یا سرجیکل ریزیکشن صحیح ده نو مطلب سرجری طرف ته لاړ شو او کله اسوفیجل اډینو کارسینوما ملاو شو مطلب بیرټ اسوفیګس نه اډینو کارسینوما جوړه شي ده نو بیا اسوفیګیکټومي امبوس क्वेश्चन چې 58 کالو کس ته 12 کالو نور هارت باندې اوس اپر انډوسکوپي وذ بایپسي منتکی داغه میرا شو کلم ریپیټیل مید گابلیټ سیل ان لو ګریډ ډیسپلیزیا مین ایکسپریس ټیب مینجمنٹ از نو کریکٹ انسر از انډوسکوپیک ریډیو فریکوینسي ابلیشن زولینګر ایلیسن سنډروم چې کله یې سنیرو بسره کړه تل ورکل ابډامینل پین ورس وذ ایټینګ مطلب دا چې السر باید الله کلی او هغه السر چې د پی پی آی تھراپي سره بنخ کی او ګیسټریک نه علاوه په ډیوډینم او جیجنم کې بم السري نارملی السر چې د پروکسیمل ډیوډینم کې کډیسل ډیوډینم جیجنم کې سره السر نو زولینګر ایلیسن سنډروم which is also called gastrinoma کنفرم شو فرست سټیپ گیسټرونوما کې څه دی د منظم سیکیوز خطا کوم هغه دی فاستینګ سیرم ګیسټرین لیول ټول نو انیشل ټیسټ ګیسټرین لیول له کې 1000 نه زیات نو ډایګنوستیک کې 1000 نه کم نو مطلب ډایګنوستیک نه دی بیا سیکریټین سټیمولیشنز ټیسټ وکړه ټول نو فاستینګ سیرم ګیسټرین لیول سیکنډ ټیسټ دی هغه سیکریټین سټیمولیشن ټیسټ دی سیکریټین ایشل کی نارملی سیکریټین ریلیز کیږي د لپاره چې ګیسټرین کم کی صحیح ده خوراک چې کله سمال انټسټاین تلل شي کنه نو سیکریټین ریلیز شي او هغه لګي ایسډ پروډکشن چې دا شټ ډاون کی نو خو په دغه کې سي زولینګر ایلیسن کې ګیسټرین چې دی هغه الټا ایسډ پروډکشن دی ګیسټرین پروډکشن خو زیات کی سي دا نو چې کله سیکریټین سره د ګیسټرین پروډکشن مزید زیات شو انسټډ اف کمیدل نو دا کنفرم شو چې زولینګر ایلیسن دی چې کنفرم شو بیا وسګای بیا ایمیجینګ وکړه لایک سی ټی ایم آر آی وکړه یا سومیټوسټیټن ریسپټر سینټیګرافي وکړه چې ټیومر ایگزیکټ لوکیشن ته میلاو شي چې دا کوم ځای کې موجود دی management وسکای high dose PPI to control acid surgical resection if localized او screen for main 1 syndrome ځکه main 1 syndrome کې زولینګر ایلیسن سنډروم pituitary adenoma او parathyroid hyperplasia نو امبوس کې مته کې سنیر راکړو او وی ډیوډینم او ګیسټریک او ډیوډینم کلسریشن دی PPI نه باوجود نو
Next step is ma secretin wahalio ahoina secretin second day. Tool now correct answer is fasting gastrin.